بسم الله الرحمن الرحیم. زه ام عرفان دورانی. تاسو ګورئ پیام خیبر. نن کنونشن د ان پی یو کامیاب کنونشن بیا چې د فخر اظهرخوانی حاجی فراد صاحب تا پروګرام ارینج کړو. دغلته کافی ګڼ تعداد سره چې دینو شرکت کړي د کارکونانو ورکرانو سینیئر قیادت هم حاجی صاحب مبارک شي جی. تاسو نن کنونشن کامیاب شو. ډیر مننه. مینوالو ته سو وایي د کنونشن حواله سره هم د ټولو ناول خو زه ستاسو د میډیا ملګرو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی. تاسو به کتلی چې نن د کم د عوامي نیشنل پارټي د پی کې کنونشنو هغه سره سونه ځوانان مشران ورکران څومره جوک در جوک نن شامل شو. هغه د جلوسونو په شکل تاسو وکړه او دغه شانتي زمونږ د ټولي خیبر پښتونخوا چې څومره صوبه ده پاغي کې زمونږ صوبایي مشران هغه زې پزې جلسي کیږي د پی کې په ساته باندې الحمدلله کاغه د سوات نراواخل تر هغه د بنو تر دغه پوری وګوري نو هغه ټول کنونشن د یو د بلنا زیات مضبوط او خسته کنونشن کیږي او پښتانه ټول الحمدلله ډیر پرجوش دي او غیر وزي. ایجاب دارا تو ډیر اکټیو شوی ماشاءالله. الکه پخواج څنګه اکټیو وي زې پزې کنونشن جلسه جلوس تاسو ان پی او زل بیا راویښ شو دانه کارونه شروع کړل چې کنونشنو په شکل کې جلسې کوي لګیا. تاسو به کتلی وی چې د دې 13 لسو کالو چې کم ځوانان د بدلون پنوم د چینج پنوم دوکشیو او هغه سنارو باندې د ځوانان را پاسولی وو هغه ټول ناری د هغه غلط ثابت شوی. د هغه په وجه تاسو ګوري پښتانه بیا واپس اوماغه عوامي نیشنل ګوند او د سری جنډې ته نظر اوسترګي دي چې کم 2008 کې دی د دې پښتنو د حق د حقوق د پاره کم ستړي کړي وي کم د پاره غي جدوجہد کړو کارونه کړیو نو د هغه په لړ باندې دی چې د 2008 نه پس چې کوم د چینج په نوم باندې خلک راغلیو هغه زبدوې مچ د یو دوکي په شکل باندې د ځوانان دوکک نو د هغه وجه هم دا کې دی شي چې هغه بدلون نارو باندې دی دوکشیو نو واپس هغه خو هغه سپورټ هغه دغه اونک ځکن د دې ټولو ځوانانو واپس عوامي نیشنل ګوند تصدیر کړي. ډیره مننه جی. پیام خیبر سره خبرې کولو څنګه چې ګرانو کتونکو تاسو ته حاجی صاحب دا ویلي چې کم زمونږ ځوانان غلط شي هغه دوباره کور ته راغلي دي او بیا یو ځل بیا دا پارټي چې دنو ژوندې شوله. تاسو ګورئ جی پیام خیبر. زه ام عرفان دورانی. د الله پام.